سلام علیکم وروره، څنګه یې؟ ښه جوړې برابرې. حاجي صاحب ما خو داسې ویلې ده که نه، دلته دا مسافر چې کوم دی په سعودي عرب کې، دا لکه د حج ټیم کې دی، حج لازم نو په ګاډو کې ځي، څوک 300 ولګوي، څوک 500 ولګوي، څوک 1000 روپۍ ولګوي، هلته خپله قرباني هم وکړي او دغه حج کومې ورځې یا 10 یا 12 هغه دغه احکامات یې پوره کړي. بیا دې کې لکه سرکاري د حکومت په توګه مالي لکه په روز کالي 14,000 روپۍ داخله وه، نو زموږ خو د غریب دغه مسافرو خو 14,000 روپۍ ده. الله دې استاد ته هدایت نصیب کا. مسلمان ته کافر ویل دا ډېر لوی ګناه ده او د ته وایي چې داسې قسمه کفر ساز فیکټری مو جوړاوه، پوه شي که نه. مسلمانۍ کې خلک پرېږده وای او دا د کافر د پاره دی. هغه دا چې هغه ته انکار وکړي، هغې نه په خبر پوه شوې. نو دې نه مقصد دی، دا مقصد نه دی چې یو سړی فیصله په دغه باندې نه کوي، په مصالحت باندې کوي یا په قانون باندې کوي، نو دا د کافر شي. دې سره کافر کیږي نه. انکار په معنا ده چې هغه سړی سره کافر کیږي. سړی انکار چې وکړي. السلام علیکم. بالکل کیږي. حج دې کې څه حرج نشته دی او حج خو د طواف او عرفې ته تلل او مینا ته راتلل او مزدلفه کې شپه کول، دا د دین عبارت دی، پوه شوې. دې نه دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یا د صحابه کرامو په زمانه کې دا خبرې نه وي. نو دا که څوک وایي نو دا هسې بده خبره کوي. دې باندې بالکل حج کیږي. دا بله خبره ده چې خلاف قانون دی، باقي حج باندې فرق نه پرېږدي.